تاسو ټولو مینوالو ته خواسته چې چا هم وس کېږي ما سره مرسته وکړئ هلکان مې واړه دي او په خپله کمزور یم بیمالو وښلی یم اختر دی روان دی ماشومان یې کپړې غواړي پیزار غواړي او زه ورته ښه کوم خو زړه خورم ولې چا ته وایي د سر سوری زه یم او زه کمزور یم چا هم وس دس کېږي نو د الله په رضا الله سره ښه دي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. راغلم بدرګې ته د ښاغلي جلبل شاعر صاحب سره موجود یو د هغه نه به یو څو کلامونه هم اورو او یو څو د ژوند باره کې معلومات به هم تکو. جلبل صاحب پروګرام کې درته ورکلی ویم ستاسو ډېره ډېره مننه چې مال هم دومره ټیم راکړه او زما خواله مرکې لرنه. جلبل صاحب نن سبا نو چې ستا مالی حالات هم ډېر خراب دی او ډېر د بېوسۍ سره او د غربت سره ژوند کوئ ته د خلکو نه څه مرسته غواړئ په دې سکرین باندې؟ یاره جي بس بېدبي د ما پې په خوله مې نه راځي خو بیمارو وښلی یم کمزور یم او هر سړی مینې چا څه وس دس کېږي صحیح اختر دی واړه دي بچي دي بېوسي ده. قدرمنو جلبل صاحب هغه شاعر دی د پخوا نه لیک کوي ادب سره تعلق ساتي او یو ډیر خوږ او نموړی شاعر دی خو دې وخت کې د مالی حالاتو نه خراب دی مشکلاتو سره مخ دی تکلیفو سره مخ دی بېوسه دی بچان هم لري کار روزګار هم نشته نو غوښتنه کوي د دغه خپل پښتون قوم نه چې د سره ودرېږي د سره مرسته وکړي د سره کومک وکړي یعنی کاغه د راشن په صورتي که د مالی امداد په صورتي که څه قسمه کومک کولی شي د جلبل صاحب سره ضرور وکړي. جلبل صاحب چې د قوم دپاره خدمت کوي د آدابو خدمت کوي ډېر ښه شعرونه هم لیکلي دي یو څو شعرونه به هم د جلبل صاحب نه اورو. جلبل صاحب یو څو شعرونه هم موږ ته ډالۍ کوي. د تاسو مینوالو ته یو غزل ډالۍ دی یم په انتظار پته دې نه لګي یم په انتظار پته دې نه لګي څنګه چل دی یار پته دې نه لګي او یو ځلې دې وکړله خندا په کړس یو ځلې دې وکړله خندا په کړس ګورمه دوبار پته دې نه لګي او ته بېغمه خپله سیال سیالي کوه ته بېغمه خپله سیال سیالي کوه زه دې کړم بیمار پته دې نه لګي او زم په لاره زه د سودایي غوندې زم په لاره زه د سودایي غوندې کړم د ګوتو شمار پته دې نه لګي او وینم چې ولاړ دي ډلې ډلې دا وینم چې ولاړ دي ډلې ډلې دا ښکلي په قطار پته دې نه لګي او زه جلبل به دا خبره تل کوم زه جلبل به دا خبره تل کوم زار د شمزار پته دې نه لګي. جلبل صاحب یو جهان مننه. جلبل صاحب دا وخت څه مشکلاتو سره مخې څه تکلیف ته درته څه ستونزې لرې هغه د فریاد فاونډیشن په شیشه د عوام ته ووایه. دا څه خبره د وخت نه بیمارو راګیر کړی بچي مې واړه دي او اته کسه کوړمه ده خو پراک سکاک نه علاوه اختر دی څوک جامع څوک پیزار څوک څو به هر حال زه ورته ښه کوم نه خو نشم کولی ولې چې د سر سوری زیم لاس مې تش دی څه نشته دی ماشومان دي څه غواړي جامې غواړي پیزار غواړي یو څه بل څه غواړي نو دا قړه خورم نو په څوک هم داسې دغه کولی شي نو کمزور یم الله څخه دي. قدرمنو د جلبل صاحب فریاد هم تاسو واورېدو او د مینې د خلوص ډک شعرونه هم تاسو واورېدلو. قدرمنو چې څومره هم زموږ وروڼه دي که مسافر دي که په دې وطن کې دي او وس دس لري نو د جلبل صاحب سره ضرور مرسته وکړئ د ده سره په دغه سخت وخت کې ودرېږئ د ده مالی مدد هم وکړئ د ده سره د راشن کومک هم وکړئ. جلبل صاحب خپل نمبر د مینوالو ته ووایئ. زما نمبر ہے 0340 1397 827 نمبر یو ځل بیا ویم 0340 1397 827 0340 1397 827. قدرمنو داو د ښاغلي جلبل صاحب د موبایل نمبر او مشکلات هم تاسو واورېدو. جلبل صاحب په تلو کې راته یو شعر بل هم ډالۍ کوي. جی بل یو غزل ډالۍ دی تاسو ته او ټولو مینوالو ته. وایي نن مې لیدلې عجیبه سترګې وې او ښه ښکلې تورې په کږه سترګې وې एकदम یې ونیوم بجلي شوه راته په ټول بدن کې بس دا دوه سترګې وې او سترګې مې سترګو له په جنګ ورلې
نه یېرېدلې ښه ډاډه سترګې وې ښه غټې تورې مزېدارې وې دا ما په وزو کړې یو وزه سترګې وې او بیا هم د دنې نیمه خوا پاتې شو د جلبل ډېرې شوګیره سترګې وې زبردست اخیری بیا ووایم بیا هم د دنې نیمه خوا پاتې شو د جلبل ډېرې شوګیره سترګې وې زبردست قدرمنو ضرور د جلبل صاحب سره مرسته وکړئ کومک وکړئ د دې سره ما شهید خان له اجازت راکړي خپل پروګرام راټولوم راتلونکي پروګرام